او نن سبا بالخصوص په سوشل میډیا په فیسبوک او په نیټ باندې نن سبا د پاټو دپاره او د سیاسي لیډرانو دپاره دا چې کوم باطل او دروغجن دي د هغوی دپاره دا شی نن شروع دی. های های ایمان نه خلاص شو. ایمان اذان زما نه دی، د الله دی. اذان زما نه دی، اذان کې د الله نوم دی، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نو چې ته دا نه منې چې خدای یو دی او پیغمبر د خدای رسول دی، ایمان کم خواله. فیسبوک یې خورئ او د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي. یا د خدای نیکبخت و زما خو قسم په خدای ړه خورېږي د خپلو هلکانو سره، ړه مې خورېږي د مسلمان قوم سره، ړه مې خورېږي د رسول الله مبارک د امت سره چې دا ولې غافله پراته دي. ولې تاسو آخرت نه منئ؟ که تاسو قبر نه منئ، که د قبر عذاب نه منئ، او که د پیغمبر دا خبره نه منئ، او یا به ډېر زورور یې دې عذاب ته به ټینګېدی شئ، یا خو به وی چې قبر نشته نو کافر شوې، یا به وی د قبر عذاب نشته نو کافر شوې، یا به وی چې د آخرت د عذابونه نشته نو کافر شوې، او یا به وی چې ملا صاحب ته دروغ وی دا خبره په دین کې نشته نو د پیغمبر خبره د بخاري مسلم د ټولو کتابونو ترې دروغ وی، نو چې صحیح حدیث ترې دروغ وی او په پیغمبر ته دروغجن وی، نو بیا د کوم ځای نه اسلام تا کې پاتې شو.